حامدا ومصليا أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. حدیث مبارک علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لباب الحدیث کی رواڑہ دا الباب الرابع حدیث نمبر 5 صفحہ نمبر 9 کی رواڑہ دا. لباب الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دی حدیث کی توب لکل دا الته تلويش ببونه لګولي په هر باب کې لس احادیث راوړي. تلويش ببونه لګولي نو دا د سودرم باب کې دا حدیث راوړه 5 نمبر حدیث ته صفحه نمبر 9 ده. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لیکن انت دی روی عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما نه ذکر کړي قال النبي داس الفوز حلی بند راوړي. او مولانا زکریا رحمه الله ریحانۃ الحن اول من لقب بلقب شیخ الحدیث اول شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله تعالی لقب ملو شو ده د په صفحه نمبر 20 فضائل درود شریف کې راوړه ده. مقصد دی حدیث دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بشکا د قیامت پرې زی ټولو نه نږدې موته قریب هغه سړاوي ټولو نه نږدې به موته هغه کاس وي د قیامت پرې زی نږدې چې هغه مومن درود شریف ډیر یې ان بشکا اول الناس ډیر نږدې به موته یوم القیامت قیامت پرې زی اکثرهم چې ډیر وي د خلکو نه علی مومن صلاتن درود شریف لیوال سره چې هغه مومن درود شریف ډیر یې د قیامت پرې زی موته ډیر نږدې وي. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا فرمایي. یو حدیث چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نقل دی چې قیامت په هر موقع باندې به موته نږدې هغه سړی چې هغه مومن درود شریف دا ډیر یې. نو درود شریف دا بهترین عمل ده سړی په کور چې دا ډیر په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې درود شریف یای. یو حدیث کې داسې شته څوک چې مومن درود شریف ډیر یې دا به د عرش سیر لاندې وي. نو د عرش سیر قیامت سخت ریزه سخت ورمه وي د عرش سیر لاندې باندې به څوک وي چې ها درود شریف نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې ډیر چې کومه ده. نو درود شریف دی تی ای او به زکه شي زکه چې ځنه خلک غریبون ډیر صدلوه مسلمانان وي هاته دو پاته نه وي چې درود شریف چې دی فتحات چې دی زکه مفتی صاحب ټوکه کوله ټل مفتی سردار صاحب چې یو کاس ته چاو زی پاور کا هلبن کماور کا چې درود یا چاوي چې درود نو د درود زکه وشي چې کدا شي درود پاته د ملګرو ته نوي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود شریف ته سړی دا یې یا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کومه د ثواب وشالو نو ډیر ثوابونه دي ډیر زیات فضیلتونه چې کومه د درود شریف شته دي. یو حدیث کې دا شته څوک چې مومن درود شریف وي قیامت پرې په لسرو تیاری کې بدته چې کومه د نور وي نو که څوک دا هول چې د مو اعمال په لوی تل کې وترل شي هته په کور چې په مو درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د ډیر یې نو دې دی واجب ټول نزیات نجات مندون کدي قیامت پرې زی د هم مقامات نه اخ سړاوي چې ها مومن درود شریف ډیر یې. نو درود شریف ډیر په کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کم سے کم چې 300 برابر ہوئی 300 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه درود شریف مو توس کومه موږ توس یایو. حضرت اقدس غنگوهی رحمه الله بخپل متوسلین ته چا به چې وظیفې نه خپل 300 درود شریف چې کومه دا ور کول 300 درود شریف توصیه نور دی په بری کې کومه دا حدیث ډیر دی دی په بری کې بهترین کتاب مولانا زکریا رحمه الله والا فضائل درود شریف زبردست کتاب د بيد علماء طلبه مطالعه کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.